د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د لانګ مارچ په کنټینر بریج شوی چې پکې عمران خان او د هغه د ګوند ځینې نور مهم مشران جوړل شوي او یو عام تن وجل شوی دی. د سند صوبې پخوانی گورنر عمران اسماعیل وایي چې بریج کې عمران خان درې څلور ډزه په خپل کېدلې دي او تحریک انصاف ګوند یو بل مشر فواد چودھری هم وایي چې د عمران خان ټپونه سختي. پاکستانی رسنۍ وایي چې د پی کې د ګوند مهم مشر سېنیټر فیصل جاوید احمد چټا او ځینې نور مشران هم جوړل شوي او یو بل عام وګړی وجل شوی دی. دا پیغه د زیارت پرواز د ګجرانواله سیمې په الله چوک کې خغه مخال شوی چې د عمران خان د لانګ مارچ کنټینر دغه سیمې نه تیرېدلو. پس همدستي توګه چا د دې برید په غاړه نه دا غسته خو پولیس وایي چې برید کوونکي نیولې دي. پاکستانی رسنۍ وایي کله چې د عمران خان کنټینر الله والا چوک ته ورسېدلو دغه د کنټینر خواته ولاړ په عمران خان او دغه په نور ملګرو ناتر سړځ وکړي. رسنۍ وایي چې دې ډزو کې عمران خان په خپل کېدلې خو پولیس دغه مهته بلټ پروف جیکټونه نیولې وو او لزیات زیان څخه بچ کړي دي. رسنۍ وایي چې برید کوونکي نیول شوی او برید کې جوړل شوی عمران خان سېنیټر فیصل جاوید احمد چټا روغتون ته رسول شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند عمومي مشر اسد عمر دا برید د پاکستان سره دښمنی ګرځولې ده او ویلي چې عمران خان په خپل جوړل شوی دی خو حالت یې له خطرې بهر دی او هغه د علاج لپاره لاهور ته رسول کیږي. د یو شخصي ټي وي سره خبرو کې خو ویل چې دې برید کې سېنیټر فیصل جاوید په تشي لګیدلې او زخمونه یې شدید دي خو وايي کولک بره لګیدلې وو نو خدا نه خواسته جون به د الله سور کړو. اسد عمر دې برید کې د سلورو کسانو د جوړل کېدو تصدیق وکړو او وی ول چې پالن د هغوی ټول پام د عمران خان روغتیا ته دی او لا نشي ویلي چې تر دې وروسته به د احتجاجي لانګ مارچ سکیږي. د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال په عمران خان د حمله غندنه کړې ده او ویلي چې په سیاست کې تشدد گنجائش نشته. دغه رنګ د عوامي نشل پارټي مرکزی مشر اسفندیار ولی خان هم د دې په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د عمران خان په تیر حکومت کې د قومي اسمبلی مرسیال سپیکر قاسم سوري ویلي چې د خیوات وزیر رانا ثنا الله د وړاندې د تحریک انصاف مشرانو ته ګواښونه کول او دې په ثابت کړه چې بوزدل دښمنان هر پریوت حرکت کولی شي. حکومت له پسندستي توګه د دې برید په اړه کم ورګون نه د ښکارا کړي خو تر دې وړاندې وخت په وخت عمران خان د سلم ګواښونو په اړه قانون نافذ کوونکو ادارو خبرداري ورکړې و او د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلو چې عمران خان ته امنیت ورکړی دی. د 13 اکتوبر نه د عمران خان ګوند تحریک انصاف د لاهور څخه اسلام آباد ته د حقیقي ازادۍ په نوم لانګ مارچ روان کړي او د ګوند مشر عمران خان وایي چې د دې مارچ یوازینۍ غوښتنه دا ده چې په ملک د شفافو ټاکنو نیټه باید اعلان کړل شي. حکومت وایي چې انتخابات په خپل ټاکلي وخت کیږي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400